सय्यिआति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर क़ुलूबिना व नूर क़ुबूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ मीना मोहब्बत सरवर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीन। चुसूए मन गुज़र आरी चुसूए मन गुज़र आरी मनम मिसकी नादारी फिदाए नक्श नालैनत फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह ज़िक्र दख्वे शहरानम सियाशुद रोज़े इस्यानम परेशानम 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 परेशान
یا رسول اللہ چوبازوی شفاعت را چوبازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ. الحمدللہ. بعد از حمد و صلات و مدح نبی مکرم شفیع معظم سرور سروراں ماہ حسینہ ماہ خوباں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا بارگاہ باندے د خپلو عقیدتونو ارادتونو محبتونو گلونو وړاندې کولو نه رستو زه د دې علاقې سادات کرام پیران اعظام علماء کرام او زمونږه عوام اهل سنت د اسبند غیور پښتنو تاسو ټولو ته زه دې پروګرام ته راتګ په خوشحالۍ کې خوش آمدید هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما خیال د یخ مو شوی دی اورې یخ خو سوات کې زیات دی کیدای شي دلته زیات وي. بهرحال ډېر ټیم بنالم انشاءالله مختصر غوندې یو څو د خوند او محبت نه ډکې خبرې به کومه. زه دا غواړم چې تاسو زما دا خبرې زده کوئ او په زړه ګلدسته کې ځای ورکئ او نبی علیه السلام دا شمع دا داسې په دې خپل زړه کې داسې بله او رڼا سره معطره وساتئ. یاد وساتئ نعتخواني هم عبادت دی خو څومره چې موږ ته څه د علماو په تقریرونو سره میلاویږي ګورئ هغه موږ ته بل ځای کې نشي میلاو کیدی. یو عالم چې تقریر کوي ګورئ د ډېره مطالعه کړې وي گویا کې د 5 شپږو یا د 1 میاشتې یا د یو کال ورته ووایه یا د 10 کلونو ورته ووایه دا مطالعه دا تا ته په نیمه ګنټه کې ښایي دا خپل سبق ډېر سبق حاصل کې خو که ته په توجه سره ورته کښېنې او یو سبحان الله داد ورکوئ انشاءالله ډېر څه به واورئ. ما ستاسو تر مخه قرآن مجید یو څو آیت کریمه وړاندې کړو انشاءالله د دې آیتونو په روشنۍ کې به زه خبرې کوم دې نه به انشاءالله اخوا دېخوا نه لږ توجه غواړم. قرآن مجید فرقان حمید کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو تاسو راعنا مه وایئ. د دې شان نزول څه شی دی د دې آیت سوره بقره کې آیت نمبر 160 او غالباً 14 رکو دے. اللہ فرمائی اے ایمان والو راعینا مه وایئ. صحابه کرام په مجلس کې ناستو محبوب به خبرې کولې په کمې خبرې قرآن آیت باندې به صحابه کرام سمپوه نه شو صحیح به پې ونه رسېدلو مازغه به پې باندې خلاص نه شو نو پا بسېدو وی بیا راعینا یا رسول الله اے د الله رسوله ته زمونږه لحاظ وکړه زمونږه رعایت وکړه زمونږه خیال وساته. مطلب دا دی چې دا خبر مونږ ته بیا وکړه قربان چې مونږه صحیح مازغه پې خلاص توجه مو شته ټولو توجه ده. اخر کې بیا زه تپوس ګورې د نه کومه توجه سره چا نه هم زه تپوس وکړم چې بیا خبر ورته یاد وي. نو ما عزتمندو یهودیان به هم په دې مجلس کې ناستو او یهودیانو په اصطلاح کې د هر چا یوه خپله اصطلاح وي. اوس د ستاسو په اصطلاح کې چې دی وایي ګډ شه اورې مطلب دا چې واوړه زمونږ په اصطلاح کې چې څوک را دننه کېږي هغه ته وایي ګډ شه کوټې ته دننه شه. نو الفاظو کې فرق وي که نه څومره غټ فرق دی اورې. نو دقسې یهودو په اصطلاح کې به دا راعینه لفظ لپاره د بې ادبۍ استعمالېدو. څه شي لپاره به استعمالېدو؟ اوس په دوی دا بې ادبي په خوله کې وه په زړه کې وه او په خولې باندې بیا دا ټکی کولو په زړه کې بیا دا بې ادبي وه د الله رسول بې ادبي
او په خولې باندې به دا ټکی کولو او په زړه کې به سره خندل، پټ به سره خندل چې ګورې مسلمانو ته پته نه لګي. نو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د یهودیانو اصطلاح نه خبر و، هغه د دوی له ژبې نه خبر و چې دوی خو دا ټکی په دې ځای کې نه استعماله. وی ای د الله او د الله رسول دشمنانو که تاسو له خولې نه ما بیا دا ټکی واورېدو ګورې سر به ته نه ووامه. هغه وایي موږ منې کوي، تاسو خپله صحابه په جومات کې نبي علیه السلام ته پاسې او دا ټکي کوي. نو الله جل جلاله زما د دې تقریر موضوع چې دی الله باندې خپل محبوب دومره ګران چې چا آواز اوچت کړی نبی علیه السلام جواب نه دی کړی بلکې الله په خپله جواب ورکړی. سبحان الله. دلته یهودیان دا زړه کې خبر ساتي، الله محبوب گستاخی په زړه کې ساتي. الله پورا آیت نازلوي، فرمای یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو نن بعد دا لفظ باندې استعمالوي، لا تقولوا راعنا، تاسو به ما نبی ته راعنا نه وایي بلکې سبا وایي یا ربا مخې ته طریقه هم راته وښیله. فرمایي وقولوا انظرنا، تاسو به وایي ای د الله رسوله مونږ طرف ته نظر د کرم وفرمایا. ذکر مونږ سنیان و یا رسول الله انظر حالنا یا حبیب الله اسما قالنا اننا فی بحر هم مغرق خذ یدینا سهل لنا اشکالنا. نو یادو ساتئ چرته چې الله محبوب پسې خبر شوی الله یې په خپله جواب کړی دی. ولې قرآن کې الله فرمایي والله یعصمک، ای زما حبیبه الله په خپله د تا حفاظت کوي، الله په خپله د تا حفاظت کوي. ما عزتمندو قدرمندو قرآن مجید کے یو آیت تے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تو ورته فرمایا چې په زه په ظاهر کې ستاسو په شان یم. زمونږ دا ډېر څه خلک بې ادبۍ سره دا لفظ استعمالوي. یاد وساتئ مخکې قومونه الله په څه هلاک کړي، په دکه خبره باندې هلاک کړي چې دوی به وایي دا نبیان خو زمونږ په شان دي. اوس الله جل جلاله فرمای اے محبوبه تو ورته فرمایا، الله په خپل ولې نه فرمای، توجه خبره ده، الله په خپل ولې نه فرمای یا رب کریما، ته محبوب ته فرمای اے زما محبوب دې خلکو ته فرمایا چې زه په ظاهره باندې ستاسو په شان یما. یا رب کریما، اے قرآن نازلونکې ته خپل محبوب ته بشر ولې نه وایې. الله رب کریم فرمای زه چې خپل محبوب پاره لفظ استعمالوما بیا دا لفظ نه استعمالوما، زه خپل محبوب ته یا ایها الرسول وایما، زه خپل محبوب تا یا ایها النبی وایما، زه خپل محبوب تا یا ایها المزمل وایما، زه خپل محبوب تا یا ایها المدثر وایما، زه خپل محبوب تا یاسین وایما، زه خپل محبوب تا طه وایما، زه خپل محبوب تا والضحى وایما، زه خپل محبوب تا واللیل اذا سجى لفظ استعمالهما. علماء فرمای دا ولی الله رب کریم داسې ولی نه وایي چې ته داسې مه وایه چې الله فرمای ته ورته ووایه چې زه تاسو په شان ظاهر کې، الله په خپله ډایرکټ ول نه وایي. علماء فرمایي دا دې له جاته دا مشران چې چاته یو ټکی ورکي، صاحب عزت صاحب منزلت چې چاته یو ټکی ورکي دی په هغه سره مشهور شي، مشهور شي. ګوره ابو جهل خو پیژنې که نه، د نبی علیه السلام سخت دشمن و که نه. ما طرف توجه وکړئ، بالکل اخوا دیخوا خبرونه اخوا دیخوا کتونه ځانونه کاڼه ګونګي هر څه کوي. ابو جهل خپل نوم څه دی نه درځي، صرف علماو ته عمر بن هشام نوم دی، کنیت یې څه دی، کنیت یې دی ابو الحکم، خو چاته نه ورځي، چاته نه ورځي. ولې نه ورځي؟ الله رسول بی ادبی کولا. الله فرمای دا الله محبوب فرمای دا ابو جهل دی، محبوب له خولې نه وروتل، د مشرانو له خولې نه وروتلو، خلکو نه عمر بن هشام نوم هیر شو، ابو الحکم کنیت نوم هیر شو، بلکې په څه باندې مشهور شو؟ په ابو جهل باندې مشهور شو. دې له جاته الله خپل محبوب ته نه فرمای چې ته خو بشر یې، بلکې څه فرمای اے محبوبه ته ورته وفرمایه چې زه په ظاهر کې ستاسو په شان یم. سبحان الله. علما فرمایي د دې آیت دوه مصداق دي، یوه سماجي وجه ده، یوه اقتصادي وجه ده.
یوه اقتصادي یوه سماجي. توجه وکړئ ډېر سبا حاصل کړئ. اقتصادي دا حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود سره مناظره ده. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذي یحیی ویمیت. ابراهیم ورته فرمای زما رب هغه دی چې مړي ژوندي ما رب هغه دی یحیی ویمیت چې ژوندي کول او مړول کوي. قال انا احیی و امید. نمرود وای زه هم ژوندي کول او مړ کول کوم. او نمرود ته څنګه کوي؟ دوه کسان روغختل له قید خانې نه، یو ته وی زه آزاد او بل جلاد ته وی سرتی وه. وی وګوره یو ته مې زندگی ورکړه او بل مې مړ کړو. ابراهیم علیه السلام حالانکه دا خو ژوندي کول او مړ کول خو نه شو کنه، دا خو تا اقتدار دی دې له ته غلطه فایده اخلي. ابراهیم علیه السلام فرمائی ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، زما رب هغه دی چې له مشرق نه لمر راپورته کوي. فأت بها من المغرب. اے نمرود که ته ځان ته رب وایې بیا دا لمر له مغرب نه راپورته کا. سبحان الله فرمائی فبهت الذی کفر والله لا يهدي القوم الظالمین. نمرود په خولې باندې سپېړو وهلی شوه، خوله یې بند شوه. الله ظالمانو ته هدایت نه ورکوي. دلته توجه یوه اقتصادي وجه ده. الله ولې فرمایي ای محبوب ته ورته وفرمایي زه په ظاهر کې ستاسو په شان یم. واورئ په زړه ګلدسته کې ځای ورکوئ. محبوب ولې فرمایي دلته ابراهیم علیه السلام گویا کې د خدایي دعوه وکړه چې څوک ځان ته خدای وایي نو دی د لمر له مغرب نه راپورته کړي. په ورځو کې یوه ورځ دی الله محبوب په غیږ الله محبوب حضرت علی په غیږ کې تشریف فرما دے. متعدد کتابونو دا حدیث ذکر کړی دی. لمر پرېوتلو حضرت علی له سترګو نه اوښکې راتوی شوې، هغه محبوب په رخسار باندې پرېوتې. محبوب سترګې کلاو کړې. ای علي ولې ژاړې؟ څه مسله ده؟ وایي قربان لمر پرېوتلو مونځ رانه لاړلو. محبوب فرمایي ای علي ته به ادا کوې که ته به قضا کوې؟ حضرت علی عرض کوي یا رسول الله زه خو الله والله رسول په اطاعت کې وما، زه به څنګه قضا مونځ کوما، زه خو به ادا مونځ کوما. محبوب ورته فرمایي ښه ادا به کوې؟ الله اکبر. ما محبوب کریم لمر ته اشاره وکړله. لمر ته اشاره کولو چې هغه ډوب شوی لمر یې راپورته کړو. سبحانک. وای ای علي اوس مونځ وکړه، ای علي اوس مونځ وکړه. ډوب شوی لمر یې له کوم ځای نه راپورته کړو؟ مغرب نه راپورته کړو. هلته ابراهیم علیه السلام فرمایي فأت بها من المغرب. که ته ځان ته خدای وایې بیا له مغرب نه راپورته کړه. نو دلته اقتصادي وجه دی. محبوب فرمایي ای خلکو الله ما ته شان را کړی دی، الله ما ته مقام را کړی دی. زه سپوږمۍ دوه ټوټې کولی شم، په جبل قبیس ودرېږم صرف په ګوتې اشارې سره سپوږمۍ دوه ټوټې کوم. زه هغه نبي یم چې ډوب شوی لمر راپورته کوم. زه هغه نبي یم چې له خپلو ګوتو نه چینې روانولی شم. خو ورته وفرمایه ای زما محبوبه انما انا بشر مثلکم، په ظاهر کې زه ستاسو په شان یم. سبحان الله. دا اقتصادي وجه. یوه سماجي وجه معاشره. سماج په معاشره کې هر چا ته حق حاصل دی. د آیت په مکه کې نازل شوی نو چې په معاشره کې هر چا ته حق حاصل دی نو ای د مکې خلکو تاسو ما سره ظلم ولې کوئ؟ ولې ما صحابو ته تکلیف ورکوئ؟ ولې ما ته رنج را رسوئ؟ انما انا بشر مثلکم، زه هم په ظاهر کې ستاسو په شان یم کنه، په معاشره کې ما ته هم حق حاصل دی نو تاسو ما ته تکلیف مه راکوئ. نو تاسو انما انا بشر مثلکم په مصداق باندې پوه شوئ د خیره سره کنه انشاءالله خوند به ته اخلي. دا خو د محبوب شان دی، د محبوب مقام بیان شوی دی. ګورې خو څوک نه پې باندې پوهیږي. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو الله خپل محبوب ته یو لوی شان، یو مقام، یو قدر، یو منزلت ورکړی دی چې څومره قرآن ته ګورې د محبوب صفتونه دي، چې څومره قرآن ته ګورې محبوب صفتونه دي، چې څومره قرآن ته ګورې محبوب صفتونه دي. ما عزتمندو قدرمندو توجه غواړم، ډیر بیان وکړم نه، توجه چې صرف تاسو سب زده کوئ په دې مجلس کې رانه. ما عزتمندو قدرمندو څلوېښت ورځې الله محبوب خواته وحی رانغه.
په مکه کې خلکو وی محمد ته به چې کوم رب وحي کوله هغه ته مرور شوی دی ته ناراضه شوی دی دا یې پرېښو 40 ورځې وحي رانغه 40 ورځو بعد جبریل راغی جبریل دا هم زده کوي حضرت آدم علیه السلام خواته 12 ځله حضرت شیس علیه السلام خواته 4 ځله حضرت نوح علیه السلام خواته 40 ځله حضرت نوح علیه السلام خواته 42 ځله حضرت ابراهیم علیه السلام خواته 50 ځله او حضرت موسی علیه السلام خواته 400 ځله راغلی دی او حضرت عیسی علیه السلام سره به ګرځېدو عیسی علیه السلام سره به ګرځېدو او ستا او زما نبی خواته 24,000 ځله جبریل راغلی دی 40 ورځو بعد جبریل راغی محبوب ورته فرمایي جبریل مونږ تا ته نه یادېږو وی قربان بالکل راته یادېږي انی عبد مامور زه خو بنده مامور یم په حکم باندې څه وخت ما ته حکم وشي نو دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عیسی علیه السلام سره هر وخت جبریل ګرځي او محبوب خواته 24,000 ځله راځي یاد وساتئ جبریل د محبوب دربان دی جبریل د محبوب څوکیدار دی څوکیدار تر سره ګرځول دا دومره کمال نه دی چې تر څو پورې خپله مالک درته ووایي چې زه تا حفاظت کو محبوب ته خو رب فرمایلی دی والله یعصمک ای زما محبوبه تا ته د بل چا سیکیورټي ګارډ ضرورت نشته الله دې په خپله حفاظت کوي سبحان الله 40 ورځو بعد وحي راغه الله فرمایي والضحى واللیل اذا سجا 25 معنی ذکر کړي د امام غزالی والضحى وای دا سحر چا ول رڼا ولګي دی وخت واللیل اذا سجا او الله فرمای ما د سحر په د اولنۍ رڼا باندې قسم وی فرمای واللیل اذا سجا ما د شپې په تیارې باندې قسم وی علما فرمای دا ولې فرمایل دا زکه فرمایل چې حضرت توجه غواړم حضرت موسی علیه السلام ته فرعون یو روایت کې راځي 4,000 جادوګر راغونډ کړي وو 4,000 جادوګر او اویاو خانو باندې رسۍ او پړي راوړي میدان سجاو شوی دی د چاشت وخت دا چاشت وخت ګوره ډېر فضیلت لري دا سخت وخت نه دی دا ډېر فضیلت لري الله د دې وخت قسم ولې وخوړلو امام راضي فرمایي ځکه قسم وخوړلو چې په دې وخت کې موسی علیه السلام یک تنها 4,000 جادوګر راغونډ شوي دي او هغوی په مارانو باندې په لختو باندې په پړو باندې جادو وکړلو ټول ماران جوړ شو بس چې کله د حضرت موسی علیه السلام نمبر راغی حضرت موسی علیه السلام ته وایي ته خپله لخته غزار کا حضرت موسی علیه السلام خپله لخته غزار کړه داسې اژدها داسې یو مار ته جوړ شو چې اویا اوښانو باندې راوړلې شوي پړي او رسۍ په یوه نوړۍ کې ټول وخوړل او الله موسی علیه السلام ته فتح ورکړه کامیاب کړو په دې مقابل کې نو الله په دې وخت باندې قسم په داسې انداز خوري الله فرمایي ای زما حبیبا ما د په هغه وخت قسم وي چې په کوم وخت کې ما موسی ته فتح ورکړې ده واللیل اذا سجا ما د په تورې شپې باندې قسمی فرمایي له شپې نه کومه شپه مراد دی له شپې نه امام غزالی فرمایي هغه شپه مراد دی چې په کومه شپه کې الله د کل کائنات نظام ودرولو یوه شپه وه لږ شانته ساعت و الله 27 سال په دې یوه شپه کې تیر کړل او په دې یوه شپه کې الله جنتونو ته وراء الورا خپل محبوب ته زیارتونه خپل محبوب ته هغه مقامات وښیل نو گویا کې امام غزالی فرمای الله فرمای اے زما محبوبا ما دې په هغه شپې باندې قسم وي په کومه شپه چې تا ته ما خپل دیدار در عطا کړی دی فرمای ما ودعک ربک وما قلا نه دې ستا رب ته پرېښودی او نه ته ناخوښ ګرځولی محبوبه ته خو هر وخت خوښ خوښې نه ته پرېښودی او نه ته ناخوښ ګرځولی صحابي عرض کې قربان کله راسې
محبوب فرمای د زمکه د آسمانونو ایس تخلیق نو شوه ز التلا خپل رب په یادو کې وما فرمای اول ما خلق الله نوري الله رب کریم پہلا زما نور پیدا و فرمایلو اغه وخت خوش قسمت یو په خدای ذات قسم چې داسې مجلس ترا غون شوی چې داسې مجلس ته راغونډ شي فرمایي ای محبوبه د ستا رب نه ته پرېښودی نه ناخوښ ګرځولی فرمایي ولل آخرتو خیر لک من الاولی ای محبوبه د ستا هره تیره شوې لمحه دا را روانه لمحه چې دی دا بله هغې نه زه غوره وګرځوم علما دوه تفسیرونه لیکلي دي دوه تفسیرونه یو تفسیر دا دی چې اولا نه مراد تیر شوی وخت دی او آخرہ نہ مراد را روان وقت اولانا مراد 2019 تے او آخرہ نہ مراد 2024 تے آخرہ را روان وقت یعنی اے زما حبیبہ پا 2020 کے پا 2021 کے پا 2022 کے پا 2023 کے با اے زما محبوبہ دے تا یادون کو تعداد دمرا نوی چا سمرا با پا 2024 کے اگرزے گی دا بزیاتیگی انشاءاللہ دا بزیاتیگی اللہ وعدہ دا اے زما محبوبہ چا ستا ذکر ما پورتا کڑای دے او ستا ذکر بمخی تا زیاتوی یو تفسیر دا دے او یو تفسیر دا دے چا اولانا مراد دنیا دے او آخرانا مراد دے آخرت ورز دے یعنی اے زما محبوبہ پا دنیا کے تا کم شان دے تا کم مقام ما در کڑای آپ خپل زگی باندے خود آخرت وال شان چستا دے اغا بیلو ٹولو شانونا ورا والورا شان دے سنگ شان دے محبوب فرمائی اللہ پا ذات میں دے قسم وی زما اغا شان دے چپا ورز دا قیامت پا لوارو نا مخ کے لخپل قبر انور نظرہ پاسما فرمائی اللہ پا ذات میں دے قسم وی ز اغا استیما چپا ورز دا قیامت پا صرف زما دا نم آزان کی گی دا بل چا نم آزان بنے کی گی سمرہ لو شان دے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پا آزانونو کے با صرف اور صرف پا آزان کے اشہد اللہ الہ الا اللہ نبادا محمد الرسول اللہ علیہ کی گی سمرہ لو شان دے او فرمائی دمرہ لو شان فرمائی الجنت حرام جنت حرام دے فرمائی حتی ادخلها تر دے پورے چھ زنیم وردن نشوائے وعلا اممها او دنور انبیاء پو امتیانو باندے حرام دے فرمائی تر دے پورے چھ زما امت اللہ جنت تنویدن نہ کڑا دمرہ اللہ باندے خپل حبیب گران دے چپ دنیا کے چاں خبر کرے اللہ یہ جواب ور کڑے چاں خبر کرے اللہ یہ جواب ور کڑے نبی علیہ السلام بچائے قاسم وفات شو نو عاص بن وائل مشرک وے محمد ابتر النسل نعوذ باللہ من ذالک ما طرف تو جو بس دیو خبر کو میں بندو محمد چدے دا ابتر النسل یعنی قطع النسل دے دے دن نسل ختمی گی زمن پیدا کی گی عمری نعوذ باللہ من ذالک زمن پیدا کی گی عمری بس دا یو سو رزی دا مسلمانو چرچی دا کسی بختمش محبوب سونوے اللہ حبیب سنوے رب کریم غیرت پجوش کے رازی اللہ یو آیت نہ نازلوی بلکہ پورا سورہ کوثر اللہ نازلوی اللہ فرمائی انا اعطیناک الکوثر اے زما حبیبہ ما تا تا کوثر پا وزن دے فاول دے ما تا تا خیر کثیر در کڑلو امام راضی فرمائی اللہ فرمائی چھے اے زما حبیبہ تا تا میں دمرا اولادونا در کڑل دمرا سیدان بدر کم چھو دمرا اولاد بدر یو نبی ہم نوی پا جہان کے او سو گورا چھ کم خار تورزے سادات آل رسول پکے موجود ہوئی کم زی تورزے سادات آل رسول پکے موجود ہوئی فرمائی انا اعطینا کل کوثر اے زما حبیبہ ما تا تا کوثر درکڑو خیر کثیر پا زامنوں کے میں ہم تا تا کسرہ درکو ستا شانت زامن بیچانے ہوئی او ما عزت مندو قدر من پاخر کے اللہ فرمائی انا شانئک هو الابتر اے زما حبیبہ دستا دشمن قاطع النسل لے دے اغا اولاد ختمی گی تفاسیر لکی عاص بن وائل دا خبر کڑے ہو درے زامنے ہو
درې واړه لوی شو، درې واړو ودونه وکړو، د هغوی اولادونه پیدا شو، بیا د هغوی اولادونه پیدا شو. نو قرآن ولې وایي د ستا دشمن چې دی هغه قطع النسل دی، اولاد ختمیږي، هغه اولاد دا خو اولاد سلسله زیاته شوه. نه، علما فرمایي وګورئ آس بن وائل ته الله درې زامن ورکړي، درې الله داسې ترې واخیستل چې دی له جهان نه کافر لاړو، خو الله یې هغو زامنو ته ایمان دولت ورکړو او د حضور په صف کې شامل وګرځول. نو محبوب کریم په الله باندې دومره ګران دی، دومره ګران دی، او چا هم چې محبت وکړو دا په دنیا کامیاب دی، دا په آخرت کامیاب دی. خوش نصیبه دي دا خلک چې د میلاد ته راغونډ شوي دي، خوش نصیبه دي دا خلک چې محبوب ذکر دپاره راغونډ شوي دي. یاد وساتئ الله په هغه مجلس باندې حدیث شریف ته فرشتو تر مخه فخر کوي کم محفل کې، کم مجلس کې چې د محبوب ذکر کیږي، کم محفل کې، کم مجلس کې چې د محبوب ذکر کېږي. یو نعت وایم په مینه محبت سره راسره ووایه، به ان شاء الله دعا کوو.